14 اگست په دې ځای کې دی په دې ټوله صوبه کې چې په کوم ځای کې دا نمانځل کېږي لګیا دی او دې نسل ته په دې سوچ ورکول کېږي دا ډېره زیات اهمه خبره ده او وجه دا ده چې 40 سال نه کم جنریشن ګیپ ښکار شو لګیا دی او دا نسل چې زما 65% ته د ټولو نه زیات کار اوس په دې نسل باندې کول پکار دي ځکه چې دا نسل زما د لاس وځي او دا ریاست او دا عوام د دې نسل د سوچ او د فکر کار نه کوي لګیا دی دا نسل غلط لاس ته ځي دا نسل غلط سوچونو ته ځي په دې نسل باندې انویسټمنټ د بار نه کیږي دا ریاست به ورځ تر ورځه کمزورې کیږي بیا به دا فوجي زما په نظر کې کمزورې وي بیا به دا پولیس زما په نظر کې کمزورې وي بیا به استاد خپل وقار ورځي بیا به د ریاست ادارې ورځ تر ورځه کمزورې کیږي لګیا دي لہذا هغه معاشره چې هغه یو اجتماعي سوچ لرلو او هغه نسلونه تاسو لږ اندازه کوئ یو خبر وکړئ چې په دې ټول خیبر پښتونخوا کې خو بیا خصوصا د نوښار په دې ضلع کې تاسو یو قبرستان داسې راوباسئ چې په هغې کې د شهید قبر نه وي په هغې د شهید جنډه نه وي لګېدلې ډېرې لویې د قربانۍ دي دا آواز په 47 کې د دې نوښار نه اوچت شوی چې نه سل کاله د غلام په غلامۍ کې نه ساعت د ازادۍ که ځنې قدر وي دا آواز د نوښار کیڼ د صدر نه اوچت شوی او دا بیا یو چغه شوه هغه چغه ټوله خیبر پښتونخوا کې خوره شوه رښتیا خبره دا ده چې نن په موږ باندې او په تاسو باندې ذمهداري چې راځي هغه ذمهداري دا چې موږ د دې خبرو احساس وکړو موږ ته ډېر لوی چیلنج دی او هغه چیلنج دا دی چې دا نوی نسل د هغه ذهن څنګه تیار کړو دا نوی نسل د دې نظریې سره دا نوی نسل د دې ځمکې سره دا نوی نسل د دې ریاست سره او د ریاسي ادارو سره دا بچي څنګه رانږدو او هغه خلک چې زمانه توړي هغه خلک چې زمانه اوچتي او دا ریاست ورځ تر ورځه کمزورې کېږي لګیا دی او رښتیا خبره دا ده چې دې کې زموږ کردار ډېر زیات اهم دی که موږ لږ یو دلته لږ ناست یو هېڅ خبره نه اجمل بابا دی الله وبخي د هغه اواز کې راته ویم چې که زمانه شي یو ګولۍ د ازغه و چې ته به سره یې پروا نشته چې ورکې شي پلوشې پیدا کړې دغې تیرو کې هډوسا نشته نو زما خیال دا دی چې د دې 14 اګست نننی پیغام دا دی چې نن ورځ دې لحاظ سره ډېره اهمه ده چې په دې ریاست کې دننه دا نوی نسل دا بچی چې دا ټیم داره ټیکنالوجي په غېږ کې پروت دی د ده نظر په ټیکنالوجي دی په سوشل میډیا دی او په سوشل میډیا باندې فیک اکاؤنټس د دې ریاست خلاف کار کوي په دې ریاست کې دننه بلا خلک د دې ریاست د ادارو خلاف کار کوي او دا زما بچی ډایورټ کېږي لګیا دی دا بچی رانیسي دی په سکول کې دی په جومات کې دی په حجره کې دی په بازار کې دا بچی د ریاست سره د دې ادارو سره د دې کتاب سره د دې کلتور سره ودرو دا به زموږ ډېر لوی کاري زه په دې خبرو باندې تاسو نه اجازه اخلم ما تر وخت نزاکت احساس دی بجلی تلو والا ده نو زه تاسو ډېر زیات شکر ګزار یم د خپلو استادانو شکر ګزار یم چې په دې موقع بلنه راکړه د باچا صاحب شکر ګزار یم الله مو عزتمند کړه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته